شک کول د ترک یو بادشاه سلطان مراد تیر شوی دی د هغه به دا دستور چې د شپې به خپل بیس په بدل کو او خپل شکل او کپړې به بدل کړو په خلکو کې به ګرځېدو چې د خلکو څه حساب کتاب دی. یو ورځ روان دی او چې وی قتل د ښار چې کومه کناره ده په هغې کې یو میت پروت یعنی یو مړی پروت او دا خلک به په پخوا تېرېدل را تېرېدل خو څوک ورله ورتلل نه چا نه راچوته. نو بادشاه आवाज وکړو دا څوک دی؟ ټولو ورته وویل چې دا خو ډېر بد سړی دنیا نه تللی دی، ډېر د دنیا چې څومره بدۍ دي بده کې وي. دا بادشاه ورته وویل کور څنګه دی؟ د نبي اسلام امتي خو دی که نه؟ شا به چوتې کوي. بس ټول خلک راغلل او ایسته ورسره راچوت کو. چې کور ته یې کله راوړلو نو ښځه په ژړا شوه او ښځې جړا شروع کړه. څه وایي؟ ای خاونده زه د الله په ذات قسم خورم چې ته د الله ولي، ته د الله دوست یې دوست. باچا ورته وایي دا څنګه د الله دوست دی؟ هلته خو ته وایي خلک تښتېدل او خلک له خواله نه راتلل او خلکو وایي چې دا ډېر بد سړی دی او ته وایې چې دا د الله دوست دی. خو خلکو هم بادشاه نه پیژندلې او د ښځې هم دا بادشاه ونه پیژندو. نو ښځه ورته وایي جناب وایي دی به هره شپه تلو یا هره ورځ به تلو کوم ځای کې چې د شرابو اډه ده هلته به تلو چې څومره پیسې به ورسره وي څومره به کیدی شو د به شراب راچوت کړل او کور ته به یې راوړل او کور کې به هغه شراب بیا واړول یوې کندې ته، هغه شراب به یې ضایع کړه او وی به یې نن خو مې مسلمانان څه نه څه بچ کړه که نه، ډېر مسلمانان به د شرابو د کمي د وجې نه بچ شي. او د شپې به یوه زناکاره ښځه وه وایي هلته به لاړی او هغې کوټې ته به ورننوتو او هغې له به یې پیسې ورکړې او هغې ته به یې ووي زه په قلاره وځمه او دا ور ځان پسې بند کړه چې څوک د پسې را نه شي. نو هغه کوټه چې به کله بنده شوه کمره به بنده شوه خلکو خو به دی ولیدو چې دی ورننوتو نو بیا به هغه ښځې له پیسې ورکړه چې ټوله شپه زما ده خو ځان ته به څوک پرېږدي نه بس دا ور بند که او دی به بیا رالی کور ته چې رالی نو ماته به یې وي زه نن خو مې هغه مسلمانه زنانه څه نه څه د ګناه نه خو مې بچ کړه که نه او کم مسلمانان چې به ورته راتلل هغه مې هم د ګناه نه بچ کړه. نو وایي ما ورته وي خاونده داسې ورځ به راشي چې ته به مړ پروت او تاله به څوک خواله نه درځي او دا ټول خلک به وایي چې دا د معاشرې ډېر بد سړی دی او خواله وله نه ورځو. نو وایي نن حقه شان خبره وشوه خو دې خاوند به ماته په خندا کې یو خبره کوله الله اکبر کبیره. ای ښځې ته چې په ما باندې دا ګمان کې و یاد ساته زما جنازه به د وخت بادشاه کوي، زما جنازه به د وخت لوی لوی اولیاء کوي، زما جنازه به د وختو لوی لوی علما کوي او زما جنازه به د ډېرو خلکو په شمولتیا کېږي دا یاد ساته. هغه بادشاه داسې مخې ورته ښکاره کړو ویې چې زه سلطان مراد یم بادشاه یم سبا به دا موږ په خپله لامبو په خپله به ورله غسل ورکو په خپله به ورله کفن ورکو او په خپله به یې جنازه کو ټول علما به د په جنازه کې شریک شي. نو غرض مې دا دی جی شک په چا باندې نه کوو ښه ډېرې خبرې او د ښځو د خاوند د رشتو کې هم نن سبا ډېر شک راغلی دی داسې دوستانو کې داسې یارانو کې داسې مور او پلار او داسې وروڼه خویندې شک په نه کوو چې تر څو پورې تصدیق نه شوی دی یو خبرې نو د شک په بنیاد باندې به فیصله نه کوو. نو بس بیا ورله جنازه وکړو ښه درنه جنازه ورله